چمن کې د وړو چې کوم قیمتونه دي هغه د ملک پر شان دلته هم استحکام کې راغلي دي باعث دي هغه ټیټ شوي دي خو دویم جانب ته چې د کم تندور مالکان دي د هغو د منمانیانو سلسله جاري ده په چمن کې اوس هم ډوډۍ چې ده هغه په 40 روپۍ خرڅېږي د ټول ملک کې به دونه ډوډۍ ګرانه نه وي چې په سرحدي ښار چمن کې دي او دا ستم ظرفي دا ده چې 270 کیلوګرام چې کوم وزن دی هغه ډوډۍ چې ده هغه په 40 روپۍ خرڅېږي د وړو بیه کوم شي تاسو پر وښیي چې 50 کیلو وړه چتیله چې کومه ده هغه په 1400 روپۍ خرڅېږي یعنې دا رقم د وړو 1 کیلو چې دی هغه په 2 روپۍ دی خو د وړو د قیمتونه چې کم شوي د هغه باوجوده چې دی د دا ځای چې کومې ډوډیانې دي هغه په ګرانه بیه خرڅېږي زما سره پر دې باندې خبرو کولو لپاره ځینې شاریان موجود هغو څخه به پوښتنه کوم ملک انوجین خان تاسو په دې حواله څه ویل غواړئ موږ وایو چې د 15 شپږ میاشتې مخکې چې کوم وړه وه په 14,000 روپۍ بورۍ وه هم په 40 روپۍ ډوډۍ وله وزن یې هم پراوله و چې کوم وړه په 2,000 روپۍ پارسل 50 کیلو دی او وزن یې هم کم دی او په 40 روپۍ ده موږ د الله کامه څه دا ریکویسټ کوو چې دا کم وړه دا کم تنوره والا چې دا کمې ډوډۍ ورکوي دا باید په 60 روپۍ شي وزن یې څو بولي داسې پر سایډ باندې چې یا ستور پل دی یا کالج روډ دی یا باغچه ده یا یخي کارخانه ده یا غوث الله پر سایډ دوکانونه دي د دې چې دی موږ انتظامیه ته وایي چې ته په میاشته کې یو اکشن اخلي تحصیلدار صاحب ته وایي څه ته وایي ډي څه ته وایي چې په یافته کې د ښار ګډوډ دی مثال ډېره مننه دا و ملک انوجین خان چې تاسو ته وویلی چې په 1400 د وړو 50 کیلو پارسل دی خو د هغه باوجوده چې دی دلته د ډوډۍ قیمتونه چې دي دا نه دي کم شوي پرایس کنټرول کمیټې ضلع انتظامیه په دې حواله چې دي بالکل د خاموشي اظهار کوي او د هغو د دې تندور مالکان په حواله هېڅ قسم اکشن اخیستی نه دی هېڅ قسم کاروایي شوې نه ده لکه څنګه چې دلته شهریان زما سره موجوده ول هغو دا مطالبه وکړله چې پرایس کنټرول کمیټې او ضلع انتظامیه دي په دې هکله خپل ګامونه پیل کړي او شهریان ته دې په ارزانه نرخو د ډوډۍ چې د هغه مهیا کړي ولې په ملک په نورو ښارو کې چې د ډوډۍ عام قیمتونه د 1625 روپو پورې چلیږي بلکې په چمن کې 200 ګرامه ډوډۍ چې د هغه په 40 روپۍ خرڅېږي